أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما القاري دوست محمد يوتيوب چینل نا بیا تاسو ته د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دویمه حصہ شروع کو. د دې نه مخکې واقعه د سورة فیل واقعه هغه تاسو ته بیان شوې ده. نن هغه بیان دی چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي کوي. نو ربیع الاول دی او دویشتم تاریخ د انګریزي دی او پدې کې اختلاف بلا بنا څه علماء کرامو کړی دی او ډېر علما وایي پدې متفق دي چې دا خبره بالکل صحیح ده. او د سحر صبح صادق ټیم دی او ډېره ښایسته رونق او روشنایي د آمینې بیبي په کور باندې خوره ده. د عبدالله سے په کور کې لویه خوشحالي پیدا کیږي. هغه هستی دنیا ته تشریف راوړي کومه هستی د وجې نه چې رب العالمین دا تمام دنیا دا تمام کائنات پیدا کړ. ځکه عبدالرحمن بابا وی که صورت د محمد نوې پیدا کړي برب نو دا دنیا ټول جهان د محمد پروي پیدا شو نشته پس د محمد انبیاء. سبحان الله. خدای مګړه بشکا چې بند دی نور کل وړ صفات دی پر اختیار. آغا هستی دنیا ته تشریف راوړي 300 بوتان خانه کعبه کې نسکور پریوزي د کسرا مړی گزاریږي ولی د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف راوړي. د پیر مبارک ورځ دی. د پیر مبارکی پورز حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی زیو طرف تکی ناستی دمائی ما چی اوکتای فضا بدل دای دیر رونق و خوشحالی دای ستوری د اسمان آغا زما دی کمری تتابویل نزدی شوی دی دامر رونقاش دامر رنا راغللائی د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله تشریف اوری وکړلای. شیطان په دغه وخت باندې ډیر زیات په جړه په غوغا دی. اے پروردگار عالمای نن ورځ په ما باندې ماتم دی نن ورځ ډیر په خفګان یمای. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله چې پیدا کیږي لارې نشته یتیم دی. رب العالمین دنیا ته یتیم راوستلو رڼا راغلی تیاری ختمی شوی د خلکو په ذهنو کې په کورونو کې روحانیت راغی تیاری بالکل ختم شولې ذهنونه د خلکو بدل شو. خوشحالی په دغه وخت باندې راغله دنیا ته. د دواړو جهانو سردار مبارک پیدا شو نو څلور ورځې حضرت آمینہ رضی الله تعالی عنها پی ورکی. د هغې نه بعد حضرت صوبیا رضی الله تعالی عنها هغه پی ورکی. د هغې نه بعد حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها هغه پی ورکی کمې ته چې رضائی مور ویلې کی. حلیمه بی بی هغه فرمایی وی د تمام د عربو دستور دو
چې ماشومان هغه به په پیو باندې د اطرافونه د بانډونه د کلونه خلق براتله او معصومان بچی هغه به اوچتول 2 کاله پورې به د هغې پرورش کولو پی به ورکول خدمت به کولو نو حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند سره په یو قچره باندې په یو اسبه باندې یعنی په یو خر باندې خرې باندې یا په اوخه باندې روایات مختلف راغلی دي خو یو سورلي چې ډېره کمزورې سورلي وه حلیمه بیبي د ټولو نه وروستو راغله خلکو مالداره خلک د قریش د خاندان نه ټول ماشومان هغې اوچت کړي وو او دا حضور علیه صلات وسلام یتیم دی د قریش د خاندان نه دی خو لیکن پلار یې نشته مور بیبي فرمایي که چېرې نن زما د بچي والد محترم وې نن به زما بچی د ټولو نه اول خلکو غېږ کې اخیستی وې او زما بچی به پیلو بوتلو لا تیار کړی وې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها خپل خاوند ته وی ای زما شوهرای ای زما خاوندای ټولو زنانای یو معصوم بچی واغستوی په دې کور کې یو یتیم بچی دی اگر چې د قریش د خاندان نه دی قریش خاندان بهادر نوجوان بهادرو خلکو ته ویلی شي یعنی قریش تکړه خاندان ته ویلی شي داسې تکړه چې د قریش د خاندان نه په دغه زمانه کې او په نن زمانه کې تکړه قوم او تکړه خلک نشته قریش داسې خاندان آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیمې بیبي غېږ کې راواغستی دو او چې بهر ترې راوویسته نو اوخه یا د هغې کمه سورلي وه هغې باندې آقای نامدار شاته کینولو اوښې ته وایي یا خرې ته وایي چې پاسه کمه چې ورسه سورلي ده هغه نه پاسي حاطفي آواز کیږي اے حلیمې بیبي تاسو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورکوټې معصوم بچی ځان سره غېږ کې کېنوئ مخ کې کېنوئ اله به دا سورلي اوچتېږي ګینې نه به اوچتېږي کله چې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غېږ سره رانږدې که مخې ته یې کېنولو سورلي پاسېدله او د ټولو نه وړاندې په چابقه روانه وه حلیمه بیبي قسم خوري چې زما په کور کې یو وچه چیلۍ وه او زما په کور کې یو ټپه اوښه وه چې هغې کې شوده نه او د ډېرې مودې نه شاړه وچه ولاړه وه خو چې دا معصوم بچی دا مې کور ته را دننه کوي زما په هغه شړې اوښه کې م پی راغلی زما په ګډه بیزه کې م پی راغلی لوی لوی خلک به راتله بیماران به خلکو راوست ما به د دې معصوم بچي دا لاس راواغسته هغه مرض والا باندې به مې راښکوده ډېر خلک ورسره الله رب الجلال به شفا ورکړی حلیمه بیبي فرمایي په لږه موده کې زما کور کې ډېر زیاتې چیلۍ او بیزې خلکو په شکرانو کې راکولي چې داسې ښایسته معصوم چې د هغې د وجې نه زموږ مریضان الله پاک وله صحت ورکوي دا واقعه دویمه حصه ده دا مخکې روانه ده انشاءالله دې پسې به درېیمه واقعه څلورمه واقعه دا حصې به وقتن په وقتن تاسو ته مونږ بیانو د دې سیرت واقعه او دویمه حصه دې ځای ته راورسېدله حلیمه بیبي فرمایي ما چې دا معصوم وکته نو دومره ښایست چې ما به رانجه راواغسته چې یاره زه خپل ماشوم بچي ته سترګو کې رانجه واچومه نو قدرتي رب العالمین هغې له جبریل امین په ذریعه سترګې تورې شوې وې ټول وایي سبحان الله
او بل خبره حلیمه بی بی فرمایي ما به خپل بچی هغه په زانګو کې واچولو چې یو جوټه به مې ورکړله ما به د کور کارونه کول او د حضرت محمد رسول الله دغه جوټه دا به تر ماښامه پورې دا به په زانګو کې زنګېدله زانګو چې حلیمې بیبي دورایه به لیدله پخپله زنګېدله والله خپله زنګېدله پخپله زنګېدله والله خپله زنګېدله زانګو چې حلیمې بیبي دورایه به لیدله پخپلا زنګېدله والله خپلا زنګېدله حلیمې بیبي زانګو له به جوټې ورکولې دې نه بعد د نبي علیه صلات وسلام مبارک هغه اپریشن کیږي 4 کرت اپریشن شوی دی شوق صدر چې ورته ویلی شي شق صدر یعنی د زړه پاکواله اپریشن د فرشتو په ذریعہ جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اپریشن کوي ان شاء الله دغه واقعا به په درېمه حصه کې زه تاسو ته بیانوم زیما القاری دوست محمد یوټیوب چینل نه تاسو ته مې دا واقعا ذکر کړله دا په خپلو ګروپونو کې په خپلو محلو کې خپلو بچو ته خپلو مشرانو ته خپلو کشرانو ته ټولو ته واوروئ د دې نه فایده اوچته کوي دغه محبوب پیغمبر دا به زموږ شفاعت کوي کم محبوب پیغمبر چې حلیمې بیبي زانګو کې اچولی دی او جوټې وخي لګیا دی ټالۍ وخي او جبرئیل علیه صلات وسلام دغه زانګو له ټېلې ورکوي دیکې ورکوي او زنګوي انشاءالله دې نه بعد به نوره واقعه بیانو اوس اجازت غواړم د خدای په امان السلام علیکم ورحمة